बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कतुनको څنګه روغ جوړ خوشاله و آباد به. زه ستاسو ورور وقار علي او په لیټس لرن ویت وقار چینل کې تاسو ته خوش آمدید ویم. په نننۍ ویډیو کې به مونږ چې کوم دی د کورل ویډیو سټوډیو ایپس باندې چې په دې کې به مونږ ایډیټینګ زده کوو، ویډیو ایډیټینګ او پکچر ایډیټینګ چې کوم دی دا مونږ ایښودی وي. یعنې ما د مخکې نه یو فولډر تیار کړی دی، هغه زما فولډر دا دی ټیک ده، او په دې کې ما د مخکې نه چې کوم دی خپل پکچر وغیره چې دي دا پکې ما ایښودي دي. میوزیک چې زه په تصویرانو لګول غواړم یا زه کوم تصویران چې کوم دی په هغې باندې زه میوزیک لګول غواړم، هغه ما د مخکې نه په یو فولډر کې ایښودي دي. د دې ټولو سلیکشن به زه والم او دا به زه څه وکړم، دا به زه اوپن کړم او څنګه چې دا زه اوپن کړم دا به ما سره څه وشي، دا به ما سره دلته کې په دې ځای کې دا زما سره به راشي. ما د مخکې نه راغستي زه به څه وکړم، زه ټول تصویران په یو ځای باندې اخیستی شم. د هغې دپاره ما له پکار چې زه څه وکړم د ټولو تصویرانو سلیکشن والم په کنټرول ای سره. په کنټرول ای سره به دا ټول سلیکټ شي او که نه زه یو پکچر راغستل غواړم نو یو پکچر هم راغستی شم. یو پکچر راغستلو دا پیدا وي چې د دې هر یو ځان ځانله ټایمینګ ته سیوا کولی شي چې دا به په څومره سیکنډونو کې څومره منټونو کې دا پکچر به وړي. اګزامپل زه دا پکچر دی د دې زه ټایمینګ سیوا کوم دا تقریبا 4 سیکنډ پس په اوړي، او که نه زه یم چې دا د 5 یا 10 چې کوم دی 5-10 سیکنډ پس ته وړي، دا زه دې ځای نه سیوا کولی شم. په دې باندې به زه څه وکړم، ماوس به زه کېږدم او زما چې کوم دی نو لیفټ سایډ چې کوم بټن د هغه به ما کلیک کړی وي او د هغې نه زه د دې ټایمینګ کمولی یا سیوا کولی شم. هغې نه بعد زه یو تصویر هم په دې طریقه باندې راوړی شم او په دې کې لګولی شم. اګزامپل ما دا تصویران یو دویم مې راواغستو، همدک شان زه دریم تصویر راغستل غواړم. خو چېرې زه د دې په منځ کې چې کوم دی نو بل یو پکچر لګول غواړم نو زه هغه هم کولی شم. اګزامپل زه یم چې دریم نمبر پکچر پسې دی دا یو راشي نو ما څه وکړله، ماوس مې لیفټ سایډ چې دی دا ما کلیک کو او دلته کې ما څه وکړله پرې مې هو، دا به زما سره په دریم نمبر راځي. او که چېرې زه ویم چې د دې ټایمینګ دې کم شي یا سیوا شي، خو مکه طریقه ده تصویر به کلیک کې او څه به وکړې د ایرو نشان چې کوم دی دا مخکې وروسته کولی شئ. که کمول غواړئ نو وروسته به یې کې، او که ټایمینګ سیوا کول غواړئ نو مخکې به یې کې. په دې طریقه باندې زه یو تصویر راوړم او دلته کې ایډجسټ کوم. کله چې تاسو خپل ټول پکچر دلته کې ایډجسټ کې، هغې نه بعد دا تاسو پریوي کولی هم شئ، کتلی هم شئ چې یاره آیا ما کوم تصویران غوښتل هغه دې کې ایډجسټ شو او که نه. اګزامپل زه دا پلی کوم، زما سره به یو تصویر په طریقه باندې چې کوم دی نمبر په نمبر باندې چینج کیږي. یعنی اګزامپل یو چینج شو، بیا دویم چینج شو، هغې نه بعد دریم چینج شو او دغه شان په ترتیب باندې به یو چینج کیږي. هغې نه بعد زه دا لاین چې کوم دی دا زه واپس سر ته بوتل غواړم. د دې نه بعد چې کوم دی زه وایم چې هر یو تصویر دی یو ډېر ښکلی سټایل یو ډېر ښکلی ډیزاین کې چینج کیږي. نو د هغې دپاره زما سره چې کوم دی دا ټرانزیشن دی، په دې کې مختلف قسمه ټرانزیشن دي، دا بلا قسمونه دي. په دې کې که ته آل وهې نو آل اقسام به تا ته قسمونه به چې کوم دی دا به راځي. اګزامپل زه دې کې دی مای فیورټ کې وهم، نو دې کې فرض کړه زما دا سټایل خوښ دی، دا به زه څه وکړم، ماوس چې کوم دی لیفټ سایډ ما نیولی دی او راومیړو دلته کې مې پرېښودو. هر کله چې دا ما د پکچر د پاسه پرېښودو، اوس زه ګورم چې دا پکچر به څنګه چینج کېږي زما سره. تاسو وکتل په یو ډېر ښکلی ډیزاین کې دا ما سره چینج کېږي. اګزامپل ستاسو دا نی خوښه نو دې د پاسه تاسو چې کوم دی بل یو لګولی شئ. اګزامپل زه چې کوم دی دا یو لګول غواړم، دا یو نو دا به زه راوالم، لیفټ سایډ مې کلیک کړی دی، کلیک به مې نیولي وي او هغه پکچر د پاسه به یې پرېږدم. اوس زه ګورم چې دا به زما سره څنګه چینج کېږي. دا به لږ راوروسته کړم، دلته نه به یې پلی کړم، ما ته به پته ولګي دا په دې ډیزاین کې د دروازې شکل کې به داسې کېږي، دا به چینج کېږي. بیا زه دوباره دا کتل غواړم، دې د پاسه به زه ډبل کلیک کړم او زه به وګورم دا به په دې طریقه چینج کېږي. دغه شانتې یو سټایل به راغلی او د تصویر د پاسه به یې څه کوئ لګوی به یو سټایل به راغلی او په هر یو پکچر باندې به ځانله لګوئ. خو داسې نه کوئ نو په مخه په هر یو باندې ډبل کلیک کوئ، په خپله به د هر یو پکچر د پاسه به چې کوم دی سټایل چې کوم دی دا به لګي، ټرانزیشن به په دې باندې لګي. او که نه فرض کړئ یو ټرانزیشن خوښوئ او هغې نه بعد یې لګوئ نو بیا هغه کلیک کړي رانیسل او په کوم تصویر چې لګول غواړئ هغې د پاسه به یې پرېږدئ. دې نه بعد تاسو بیا دوباره پریویو کړئ چې آیا زما یو پکچر خو د ټرانزیشن نه پاتې نه دی،
نو پلی بیک او نمبر په نمبر به په کلاره کلاره باندې یو یو وګورئ. دې باندې چې کوم دی ټرانزیشن لګېدلی دی، په دې بل هم دغه دی لګېدلی، نیکسټ په دې هم لګېدلی، په دې یو هم لګېدلی او د شان لاست نمبر باندې چې دی په هغه باندې هم لګېدلی دی. د ټرانزیشن نه پس چې کوم دی په دې باندې فرض که موږ ټایټل لګول غواړو، په دې موږ څه لیکل غواړو، فرض که د دې ماشومانانو نوم پې زه لیکل غواړم یا زه د خپل چینل نوم وغیره په دې لیکل غواړم، د هغې دپاره به زه راشم دې ځای کې ټي ټایټل چې کوم دی دا به کلیک کړم. په دې کې زما سره بلا قسمونه دي، زه چې کوم قسم اخیستل غواړم نو هغه زه اخیستی شم. اګزامپل زه دا یو چې کوم دی دا اخیستل غواړم، دا زما د چینل نوم دی لیټس لرن وذ وقار، دا ما مخکې نه تیار کړی دی. خو په دې کې زه څه چینجز کول غواړم یا دا زه تبدیل کول غواړم، نو د دې دپاسه به زه څه وکړم، ډبل کلیک به وکړم او زه به څه وکړم په کیبورډ کې چې کوم دی کنټرول ای به ووهم، د دې به سلیکشن والم. خو فرض که زه دا چینج کول غواړم یا زه ویم چې د دې کلر چینج کول غواړم، نو زه کلر د دې ځای نه چینج کولی شم. ما سره دې ځای کې دا کلر دی د دې نه چینج کولی شم. دا زه بورډ کول غواړم، دې ځای نه بورډ کولی شم. او دا چې کوم دی په سایډ باندې انډرلاین کول یا دې سایډ ته ګس سایډ ته منځ کې هي سایډ ته، ټیک ده. هغې نه چې کوم دی دا سټایل چینج کول د دې ټایټل یا د دې ټایمینګ سیوا کوو چې دا به څومره ټایم پس چې کوم دی په دې سکرین باندې به وي، څومره ټایم پس به دا په دې سکرین راځي. د هغې نه بعد به دا چې کوم دی زموږ سره دا تیار شو او دې نه بعد موږ چې کوم دی په دې ټکس باندې چې کوم دی د دې بیکګراوند موږ لر کولی هم شو او دې سره هم لګوو. اګزامپل زه دې نه بیکګراوند لر کوم، ما لرې کړو، دوباره راوستل غواړم واپس په دلته ټکه ولګوم. دغه شانتې بیکګراوند بارډر او شیډو زه دې ځای نه لګولی شم، ټیک ده. بارډر او شیډو زه دې ځای نه لګولی شم. اګزامپل زه کمول غواړم ځای چې بیخي دا د کم راځي، نو زه به څه وکړم، د دې ځای نه زه دا کمولی او سیوا کولی شم. دا شیډو دی، شیډو چې دی ووهم نو دا زما سره راغی چې هر یو کلر کې ته دغه کې اګزامپل دا زه سیوا کوم یا زه کموم، زه دې ځای نه سیوا کولی یا کمولی شم. دې نه بعد چې کوم دی زه وایم چې زما ټایټل چې کوم دی دا د بره په ټاپ باندې راشي، نو دا به ووهم بره ټاپ ته به شي. او که نه زه وایم چې دا د یا لیفټ سایډ ته وي یا د رایټ سایډ ته وي، رایټ سایډ ته شو، یا د زه وایم چې لیفټ سایډ ته شي، لیفټ سایډ ته. خو دا زما سره چې کوم دی لاندې پکار دی او سنټر کې پکار دی، نو همدغه شانتې ولګېدو. اوس دا زه په دې خپل پکچر باندې لګول غواړم، دا به زه کلیک کړم، په دې باندې ما چې کوم دی لیفټ سایډ بټن مې وواله، دا به زه دې ټایټل بار کې پرېږدم او د دې تصویر مطابق ویم چې په یو تصویر نو دا به زه څه وکړم، صرف د یو تصویر ته به یې جوړ کړم، ډبل کلیک پکم په دې باندې، ماوس لیفټ مې والی دی او په کلاره شانتې به یې څه وکړم، دغه تصویر ته به یې جوړ کړم، دا به راکم شي صرف د دې تصویر. او که نه چې زه یم چې په ټولو تصویران دې راشي، نو بیا به زه دا داسې ونیسم او دا به زه څه وکړم دې ځای پورې به راولم، نو دا په ټولو تصویرانو بیا راځي. او که نه زه یم چې صرف په دې یو تصویر دې راشي، نو دا به صرف په دې یو تصویر راځي. اګزامپل دا اوس زه پلی کوم، تاسو ته پته ولګي چې یاره آیا ټایټل ولګېدو او که نه. تاسو وکتل زموږ ټایټل بالکل لګېدلی دی، صحیح لګېدلی دی. دې نه بعد خو زه فرض کوم چې زه په بل پکچر باندې بل ټایټل لګوم، نو تاسو په بل پکچر باندې بیا ټایټل هم لګولی شئ. اګزامپل ما څه وکړل، زه چې کوم دی نو دا ټایټل لګول غواړم، نو زه ټایټل لګوم، زه به لاړ شم واپس ټایټل ته او څه به وکړم، دې ځای نه چې ما کوم ټایټل لیکلی دی هغه به راوالم او ټایټل بار کې به یې پرېږدم. که فرض که دا زه ورکوټې کوم د تصویر مطابق یا زه دغه کوم، نو زه تصویر مطابق هم دا دغه کولی شم. ما دا وړوکي کو لیفټ سایډ چې دی نو ماوس باندې مې ووهو او بالکل دا تصویر مطابق شو، ټیک ته. اوس دا وګورئ دا په دې ځای باندې راکړو، چېرې دا مونږ سایډ ته لیکل غواړو، دا مونږ سایډ ته هم لیکلی شو، څنګه چې ما تاسو ته وختي طریقه وښوله چې دا به څه وکړئ، دې باندې به مونږ ډبل کلیک وکړو او چې کله ډبل کلیک وکړو دا زموږ سره دې خوا دا نشانونه چې کوم راغلي دا مونږ سایډ ته کولی شو، دا مونږ لاندې هم لیکلی شو، ټیک ده. او دا مونږ چې کوم دی بره په ټاپ باندې هم لیکلی شو. اوس ګورئ دی ته دا به اوس په ټاپ باندې راځي. او که فرض که دا مونږ چې کوم دی باټم یا منځ کې چې کوم دی بالکل په منځ باندې راوستل غواړو، دا مونږ په منځ باندې هم راوستی شو.
دا به اوس په منځ باندې بالکل راتلی شي. او همدغه شانتې مونږ چې کوم دی د دې نور سټایلونه وغیره چې کوم دي دا مونږ دې ځای نه چینج کولی شو. کوم رایټنګ دي فرض کړه زه وایم چې دې کې دې راشي نو هلته تاسو وګورئ بالکل مکمل د دې رایټنګ چې کوم دی دا چینج دا په دې کې راځي. که فرض کړه دې کې ستاسو دي دوباره به دا راواړه دې کې بله قسمونه دي چې کوم قسم تاسو خوښ وي. فرض کړه زما پکې دا خوښ شو دا ماته په دغه سټایل کې راځي یا چې کوم دی دا په دې سټایل کې نو بلا قسمونه تاسو یو قسم دی باندې چک کوئ کوم یو تاسو خوښ وي تاسو اکه یو چې کوم دی دې نه اخیستلی شئ. اګزامپل زه دې نه چې کوم دی یو مزیدار شانتي دې کې ګورم مثال په توګه زما سیمپل چې کوم دی دا مې خوښ دی نو دا څه شو دا په دې باندې ولګېدو. اوس دې نه بعد چې کومه مرحله را روانه ده نو هغه په دې کې ټرانزیشن نه پس چې کوم دی انیمیشن دی. ټیک ده انیمیشنز چې کوم دی دې کې مختلف قسمه دا انیمیشنز دي فلټرز چاته سوري فلټرز دي کې موږ مختلف قسمه فلټرز دي کې خو ډیر زیات مزیدار فلټرز نشته دي. البته دا یو فلټر ډیر ښکلی دی دا یو تاسو ته لګوم نو د هغې نه بعد به څه وي زه دې نه دا یو فلټر رالم او فرض که زه په دې تصویر یې لګوم د ماشوم د تصویر باندې ما ولګو دې ته ګوره دی چې دې باندې به څه راځي بلبلې به راځي. که فرض که دا بلبلې زه دې باندې سیوا کوم دا سیوا کېږي هم را به شم دقه پکچر کوم ځای کې ما بلبلې پرېښودي دې باندې به زه ډبل کلیک وکړم او دې ځای نه زه دا بلبلې سیوا کولې یا کومولی شم اګزامپل ما سیوا کړلې اوس زه ګورم چې دا څنګه کېږي. واپس په تصویر طرف ته رابیک کړم دا مې تصویر طرف ته رابیک کړو پس تاسو ته بلبلې هم چې دا بلبلې څومره سیوا شولې بلبلې سیوا شولې. د دې تاسو چې کوم دی یو پکچر باندې لګولی شئ. د دې نه علاوه چې کوم دی زموږ سره نور هم بلا شي دې کې فلټرز چې کوم دی اګزامپل زه دا یو فلټر رالم او څه کوم دې یو ماشوم باندې زه دا فلټر مې ولګو. اوس د چک کېدو لپاره تاسو ګورئ دې کې ماشوم باندې چې کوم دی وریځې شانتې راځي کو دې باندې دا نه شو کېږي بل پکچر باندې به دا مونږ ولګو اګزامپل دا ما په دې باندې ولګو دې باندې به دا مونږ ته بالکل واضحه غونته کې شو کېږي. که فرض که دا مونږ زیاتو هم اکه طریقه ده چې دې باندې مونږ ډبل کلیک وکړو او دې ځای نه مونږ زیاتولې یا کمولې دا شو. اګزامپل ډېرې وریځې راوستل غواړو لږې راوستل غواړو هغه مونږ دې ځای نه کولی شو. فرض که زه دا ډېرې وریځې پرې راوستل غواړم نو اوس ګورو چې ولګېده که نه بالکل د هغې نه پس چې کوم دی ډېرې وریځې په دې باندې ولګېدلې. اوس دې نه بعد چې کوم دی نو اخري مرحله کې چې کوم دی دې کې به مونږ وکړو مونږ به چې دې باندې به سانګز وغیره یا چې کوم دی ټون میوزیک وغیره په دې باندې مونږ لګو. ما سره آلریډي ما ځانله د فولډر نه یو آډیو مې راځخ کړی او را به ولې ما د اخري چې کوم بار دی کوم میوزیک بار دی هغې کې مې پرېښودو میوزیک بار کې مې دا پرېښودو او د هغې نه بعد چې ما سره کوم سیوایي کوم میوزیک چې دا به زه بالکل دې نه کټ کړم ولې چې ایکسټرا موږ ضرورت نشته دی دې د پورې زما سره د دې کې دا کینچي شان نشان چې کوم دی دا به زه ووهم زما سره چې کوم میوزیک دی دا به کټ شي دی نه دا مې ووهو ایکسټرا میوزیک وګورئ دا سلیکټ شو. زه په دې باندې چې کوم دی رایټ پکې ووهم او را به شم ډیلیټ دا به زه څه کړم ډیلیټ کړم دا زما سره بالکل برابر شو. دې نه بعد به زه ساوند چک کوم چې آیا په دې باندې ساوند ولګېدو که ونه لګېدو ساوند کم دی یا سیوا دی د هغې د کمېدو دپاره به زه چې کوم دی دا نشان چې دی ساوند میکسچر چې کوم دی دا به زه ووایم او زه به راشم دلته کې دې ځای نه زه خپل ساوند کمولی یا زیاتولی هم شم. لکه فرض که زه دا پلی کړم یا یو ویډیو باندې چې ساوند سیوا وي هغه کمول غواړي یا پې سیوا کول غواړي ساوند پې کم وي هغه د دې ځای نه ساوند ډک کېږي. دې ټایم کې زه چې کوم دی ساوند سیوا کوم نو زه به دې ځای کې ساوند ته به راشم. دغه زما سره ټریک 1 دی نو زه به دې ټریک نمبر 1 ته به راشم. ټیک ده دې ځای نه زه دا پلی کوم دا زه دې ځای نه کمولی یا سیوا کولی شم. دا زما سره دا دې پلی کېږي اوس دا زه دې ځای نه کمولی هم شم دا ما دې ځای نه کم کو او یا دې ځای نه داسې کولی شم سیوا کولی شم کمول او زیاتول دا دې ځای نه کېږي.
دا زه کموم یا سیوا کوم. همدغه شانتې که زه په ویډیو باندې ساوند زه کموم سیوا کوم نو هغه زه دې ځای نه کولی شم. او دغه شانتې که زه فرض که وایس سیوا کول غواړم کوم چې میک باندې مونږ وایس کوو هغه زه کمول سیوا کول غواړم نو هغه زه دې ځای نه کولی شم. او همدغه شانتې چې کوم دی دې ځای نه د ویډیو یا آډیو اواز چې کوم دی سیوا کوئ نو په دې باندې به لیفټ سایډ ماوس باندې کلیک کې او اپ ډاون کولو سره اپ سره چې کوم دی سیوا کیږي به او ډاون کېدو سره به دا کمیږي. همدغه شانتې چې کوم دی دا کمیدل او سیوا کېدل چې کوم دی دا به د دې ځای دې نه بعد زه چې کوم دی په دې خپله ویډیو باندې بره لوګو لګول غواړم یا په یو پکچر لګول غواړم څنګه چې یوټیوب چینل کې چې کوم دی هر یو یوټیوبر چینل چې کوم دی هغې لګولي. دغه شانتې زه چې دی ما په خپل ګروپ کې ما په خپل فولډر کې ځان سره د مخکې نه یو لوګو ساتلې ده. تاسو ته ما اول نه ویلو چې یاره خپل ځان له یو فولډر جوړ کړئ په هغې کې بس تاسو هر یو څیز چې کوم دی دا به پکې پروت وي. دې کې زما مخکې نه لوګو ما سره پته ده دا به زه راوالم او څه به وکړم په دې سیکنډ نمبر ټریک کې دې کې به زه پرېږدم دا به زه ماوس کې ما کلیک کړي او را به والم دې سیکنډ نمبر ټریک کې ما پرېښودو. ما سره دلته دا راغی دا به زه ماوس کې په رایټ لیفټ سایډ ماوس چې دا به زه کلیک کړم دا به زه لومبې وړوکي کوم مکمل څومره تاسو ورکوټې کول غواړئ او بیا چې کوم ځای کې تاسو ایډجسټ کول غواړئ اګزامپل ما دلته کې په دې ګوټ باندې ولګوم غټ شي بیا پته ولګي تاسو ته. دلته ما په دې ګوټ باندې ولګو دا زه کمولی هم شم دې نه نور هم زیات کمولی شم ما دومره دا کم مې کو. دغه شانتې مونږ دلته چې کوم دی مونوګرام وغیره هم چې دی د لوګو په ځای باندې لګولی شو څنګه چې ما تاسو ته وښو چې یاره مونږ په دې ګوټ باندې چې کوم دی دا لوګو مونږ ولګو او دا شانتې مونږ په دې ځای باندې مونوګرام یا پکچر وغیره هم لګولی شو. دې نه بعد چې کوم دی نو زمونږ سره تیار ګرافکس چې کوم دی کوم ګرافکس پیجونه دی هغه زموږ سره دلته کې موجود دي. دا چې کوم دی نو په دې باندې مونږ خپل سره رایټینګ هم کولی شو. اګزامپل چې کوم دی نو دا ما راوړو ما دې ټریک کې پرېښودو او په دې باندې زه په اخره کې لیکم یا پې لیکم الله حافظ یا چې کوم دی اینډ وغیره پې زه لیکم. هغې دپاره به زه څه وکړم هغې دپاره زه رالم او ما څه وکړل دې ځای نه زه یو ټایټل رالم اګزامپل دا ټایټل به زه راوالم هم دا ټایټل او زه به څه وکړم او به زه دې لاندې ولګوم. کو ټایټل بار کې لګوئ هم صحیح ده کو ټایټل بار نه سي علاوه نو هغه هم لګولی شئ. موږ چک کوو چې دا به څنګه راځي. همدغه شانتې په دې باندې راځي. په دې باندې تاسو چې کوم دی د ویډیو په ختمېدو کې چې کوم اینډ لیکلی شئ لکه فرض که زه اوس په دې ډبل کلیک کوم اګزامپل دې ځای نه زه یو ډبل کلیک مې وکړو په دې باندې او دې کې زه اوس چې کوم دی لیکم د د ویډیو په آخره کې چې کوم دی داسې قسمه الفاظ دا زه به اوس چې څه وکړم دا به زه منځ ته راوستی شم. دې ځای کې به زه دا کلیک کړم بلکل دا زما په منځ باندې ولیکو. اوس چې کوم دی دا به څنګه بدلیږي همدغه شان به بدلیږي. زه د دې کلر وغیره سټایل وغیره دا دې ځای نه چینج کولی شم. ټیک شو نه دا ما دې ځای نه چینج کو او بل چې کوم دی نو په دې باندې تاسو نور مختلف قسم دغه هم لګولی شئ. دا به ووهو دې نه به تاسو مختلف قسمه امبیز وغیره یا چې څه دپاره تاسو تیاروئ کو فرض که یوټیوب چینل دپاره تیاروئ په هغې کې به تاسو یوټیوب ولیکئ یا کو فرض که ټویټر دپاره تیاروئ یا فیسبوک دپاره یا ایچ ډي تیاروئ یا ډي وي ډي. زه په دې کې چې کوم دی فلحال ام پی جي چې کوم دی دا یو ام پی جي ایچ ډي تیاروم. بیا به دې دپاره تاسو کې دلته به یو نیم وغیره به ورکئ. اګزامپل باندې نیم به ورکړو پی سي مې وله ورکړو دې له ما پی سي نیم ورکړو دا به پی سي نیم باندې ما ځان سره سیو کو. دا اوس ویډیو چې کوم ده په دې باندې دا اوس لګیا دی پکچر باندې زمونږ ساوند او یو څیز چې کوم دی دا لګي. دا زمونږ ویډیو تقریبا چې ورسېدله
کمپلیټ شول. دا اوس مونږ دې ځای کې ګورو. دا دی زمونږ ویډیو بالکل تیاره شوله او دا چې کوم دی دا به فولډر کې چې لاړ شئ مای کمپیوټر ته، هلته کې به تاسو وګورئ کورل ویډیو سټوډیو چې کوم ده پرو 4 کې به ستاسو ویډیو پرته وي او دې کې په سکرین باندې هم چې کوم دی پرته وي. دا ستاسو ویډیو دا ده پرته ده. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به چې کوم دی بیا به په ویډیو باندې ډیټ کوم. دا خو په تصویرانو باندې ویډیو ډیره زیاته اوږدیږي، د هغې نه د بچ کېدو لپاره به انشاءالله نیکسټ ویډیو چې کوم دی هغه به د کورل ویډیو سټوډیو پرو 4 چې کوم دی نو په هغې کې به تاسو ته په ویډیو باندې ایډیټینګ کوو چې په دې کې به مونږ ویډیو څنګه ایډیټ کوو، دې کې به کټینګ څنګه کوو، دې کې به ساوند څنګه سیوا کوو یا کمو به، دې کې به مونږ پکچر څنګه لګو. او انشاءالله کو ویډیو مو خوښ شوي دا لایک کې، په دې کې څه کمی پیښ شوي نو کمنټس کې ضرور مونږ سره شیر کې. والسلام. د ویډیو کتلو ډېره ډېره مهرباني. چینل سبسکرایب کې، ویډیو لایک کې. والسلام.